ډېرو محترمو مسلمانانو نن یو څلور رکعته داسې طاقتور نفل، داسې بهترین نفل، داسې اسانترین نفل چې چا هم دا نفل کړي که نه محترمو، نو د هغه حاجت انشاءالله الله جل شانه پوره کړی، هغه نا امیده نه دی پاتې شوی. محترمو په دې باندې ډېرو زیاتو علماء کرامو هغه غټې غټې تجربې کړي، یعنی دې کې هیڅ شک نشته دی چې د دې انسان به حاجت نه پوره کیږي. او مولانا شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه فرمایي که نه چې ما دا وظیفه کله کړې، ما ته خپل والد محترم رحمت الله علیه د هر مشکل دپاره دا نفل ښودلی دی، نو ما الحمدلله کړي دي او دا عمل ډېر زیات د کمال عمل دی. او په هغه چا راته یعنی دغه دی چې د چا څوک دا نفل وکړي او د هغه حاجت لا نه پوره کیږي، نو محترمو حاجت په د هغه ضرور پوره کیږي. یعنی دا مولانا وایي چې چا وکړه انشاءالله د هغه حاجت په ضرور پوره کیږي، دا کیدی نشي چې د انسان حاجت پوره نشي. نو ګوره مونځ یو په خپله یو بهترین عبادت دی، الله تعالی د نزدېکت سبب دی، او بیا چې پکې دا عمل وشي محترمو اسان، نو د انسان به الله جل شانه بهترین هغه حاجت پوره کوي. کو د هر حاجت ستاسو وي، کو وړوکی وي او کو لوی وي، کو د شپې وي او کو د ورځې وي محترمو، کو د قرض وي او کو د نکاح وي، کو د نورو کورنۍ مسلې وي او کو بهرنۍ مسلې وي، کو د ویزو وي او کو د هر رنګ مسلې وي، هر رنګ ضرورت وي، انشاءالله الله جل شانه به ستاسو حاجت پوره کوي. نو لهذا دا عمل د سره خامخا د خپلو حاجاتو د خپلو مشکلاتو دپاره ضرور وکوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله یې د دغه ټولو مسافرو حامي و ناصر مددګار شي. الله تعالی یې دغه مسافر خپلو کورونو ته په خیر او عافیت سره راوستی کړي. تاسو به هم په کور کې مسافر وي، کو په بهر ملک کې نه وي، پاکستان کې به وي، الله تعالی یې دغه ټولو مسافرو له خوشحاله ورکړي. تاسو به وایئ چې دا مسافرو ته ډېره دعا کې، یقینا مسافر ما ته ډېر ګران دي. یوازې دا نه چې زه اوس سعودي ته تللی وم، عمره مې وکړه، دې نه مخکې الحمدلله تاسو زما چې کله نه تاسو زما وظایف اوئ، نو زه الحمدلله مسافرو ته دعاګانې کوم، او ټولو مسافرو ته چې هر وطن کې دي او په هر ځای کې دي، د هر ملک دي چې مسلمانان دي، الله تعالی دې ورته خوشحالۍ، عزتونه، راحتونه نصیب کړي. محترم مسلمانانو نن زموږ وظیفه د 4 رکعاتو نفل ده او دا د هر رنګ ضرورت د پوره کېدو دپاره انتهایی بهترین او انتهایی پاورفول دی. عمل هم اسان دی، نو کوم انسان چې دا عمل وکړي نو انشاءالله د حاجت په الله تعالی پوره کوي. او دې کې چونکې 4 اسم اعظم علماء کرام فرمایي چې د دې کې د 4 رکعاتو نفل کې 4 اسم اعظم ویلی کېږي. یعنی اسم اعظم داسې یو 4 آیاتونه دي چې هغې کې اسم اعظم دی. اسم اعظم سره محترمو د انسان هر وسیله چې الله تعالی ته دا اسم اعظم مخکې کي او په دغه وسیله باندې دعا وکړي، نو ماته وي تعجب دی په دغه خلکو باندې چې د دې وظیفې په برکت سره دعا وغواړي، د دعا به نه قبلیږي. انشاءالله الله تعالی به ضرور قبلې، خو که تاسو په صحیح طریقې سره وکړو، که تاسو په صحیح یقین او دهان سره وکړو، صحیح سوچ او سمج سره وکړو، انشاءالله ستاسو حاجت په الله تعالی ضرور پوره کوي. ګوره طریقه کار هم تاسو وورئ او تاسو محترمو دا نفل هم په صحیح طریقې سره وورئ، او تاسو ته په سکرین باندې انشاءالله دا غون آیاتونه مبارکه ښکاري، یعنی واړه واړه آیاتونه تاسو له انشاءالله درځي، د دې نه سکرین شاټ وباسئ، دا یو لومبی پې تجربه وکړئ، یاد یې کئ، یو څو پیرې واړوئ او بیا په دغه طریقې سره دا عمل انشاءالله سر ته ورسوئ. ګوره لومبی خو به تاسو خو ښکلی اودس چارهدام وکئ، صحیح شوه. اودس چارهدام ګوره یو بهترین عمل دی، چې دا هم صحیح طریقې سره وشي نو بیا هغه مونځ هم الله تعالی قبلوي. 4 رکعاته نفل نیت تاسو وتړو، نو تاسو به محترم مسلمانانو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ولا الضالین پورې تاسو وی مونځ صحیح شو. په لومبي رکعت کې تاسو ته په سکرین باندې ښکارېږي نه لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین. لومبي رکعت کې بس 100 فیرې ده وایي. دا به تاسو لومبی تاسو ته مو چې تجربه وپې وکړئ، دا به یاد کړئ. تاسو ځان له
ګوره لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين خو آسان دی، خو په دا یو آیات لږ ګران دی. فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین. دا به سل فیرې په لومبي رکعت کې وي. بیا به الله اکبر سبحان ربي الاعلى سمع الله لمن حمده دوه سجدې سجدې نه بیا ډایرکټ پاسئ دویم رکعت سورت فاتحه به ووایي الحمد شریف چې موي ولا ضالین پورې مونځي. په دویم رکعت کې به ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. دا په دویم رکعت کې سل واري ووایي. بیا الله اکبر سبحان ربي العظیم سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد. دو سجدی دا رکعت په دو تحیه پورے منزو دریم رکعت تپاسی. یعنی تیسرے رکعت میں ہے سورت فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ و افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. دا فدریم رکعت کی دا الحمد نفس وللضالین امین نفس پا سلفیلی و افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. دا بسلفیلی ویہا بیا دریم رکعت پر سلورم رکعت چې کله فاس محترم مسلمانانو سل پیری بیا حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير سل پیری به دا وی صحیح شو. دا ستا څلور رکعته نفل پوره شو. بیا سلام نفس بیا په سجده باندې سر کېدی صحیح شو کنه او سل پیری به دا وی ربي اني مغلوب فانتصر ربي اني مغلوب فانتصر. دا به سل پیری په سجده کې بیا به د خپل حاجت دفاره د خپل مشکل دفاره د خپل پریشانی دفاره د خپل غم دفاره څه چې ستا غم دی او څه چې ستا دی تا ته معلوم دی هغې دفاره به دعا انشاءالله په اخلاص توجه دهان سوچ سمج سره وغواړئ انشاءالله. الله جل شانه به ستاسو حاجتونه پوره کړي، ستاسو مشکلات په آسان کړي، ستاسو منچاهت زندگی څه چې غواړئ هغه رب به مې درته درکړي انشاءالله. زما د رب هغه خزانې ډېرې ډکې دي، وسیعې دي، فراخه دي، کمی پکې نه راځي. خو چې انسان وغواړي د الله تعالی نه په اخلاص او مینې او توجه